د جنوبي پښتونخوا تکړه خو ځواني مرګ لیکوال ارواښاد سلطان محمد پانی چې په کال 1913 عیسوي کې د جون په میاشت کې زوړ کړی و او په کال 1902 عیسوي کې د جون په میاشت کې له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې وې. د جنوبي پښتونخوا د تاریخ په اړوند د ارواښاد پانی په بېلابېلو مقالو کې یوه مقاله د ترینو ژبې په اړه ده. دا مقاله په کال 1961 عیسوي کې د کوټې په یوه مجله اولس کې د ترینو او د لرغوني پښتو یو څو نښې تر عنوان لاندې چاپ سوې وه. په دې مقاله کې ارواښاد پانی لیکي چې د کوټې د سیمې د زیارت، سنځاوي، سپینتنګي او شهرګي د ښارونو ترمنځ په غرونو کې یوه داسې پښتو لهجه ویل کیږي چې له ډېره وخته یې د دې سیمې نالوستي خو څه ډېر پوهان یې په حیرت کې اچولي دي. چا به ویل چې دا ژبه دې پښتنو له هنده راوړې ده، چا به ویل چې دوی د پښتنو سره ضد واخیست او هر څه چې به پښتنو ویل دوی به د هغه په مخالفت کې بل ټکی جوړ کړ. نیم خلک لا دا هم روایت کوي چې د ونیڅیانو چې د دې ژبې د ویونکو یوه قبیله ده د لوړ نیکه د خپل پلار سره جنگ جګړه وکړه او پلار یې دا ګوت ورکړ چې ورځه په ژبه دې څوک مه سپوه، او دا دی نن د دوی په ژبه ډېر پښتانه نه پوهیږي. د شاوخوا پښتنو لخوا دا خلک څلګري بلل کیږي او ژبې ته هم څلګري ژبه وایي. تر نن ورځې په دوی کې د څلګري په نامه یوه پښه هم سته، خو د دوی سره نږدې چې کوم مري بلوڅان پراته دي هغو ته هم چهلګري مري وایي. داسې معلومیږي چې دا دواړه یو ټکی دی چې پښتو او هندي طرزونه یې څلګري او چهلګري دي، لکه په پښتو کې چې نڅا او هندي کې ناچنا. ارواښاد پانی په خپله دغه مقاله کې لیکي چې په عین اکبري کتاب کې هم د دې سیمې ذکر راغلی دی او دې خلکو اکبر ته مالیه هم ورکوله. دا خلک چې ترینو وایي هم د پښتنو د ترین قبیلې څخه دي. دوی خپله وایي چې موږ هرنایي 700 کاله د مخه اخیستې وه. دوی وایي هغه وخت موږ په ونده وو او له پښین څخه دلته راکوچېدلي وو. د ترینانو پښتنو اصلي ټاټوبی هم پښین دی. یو څو پیړۍ پس سیدان هم دې خاورې ته راغلل او ترینانو سره هر قسم کومکونه وکړل او دوی هم د دوی خوی بوی واخیست. په دې ترینانو کې د ذکر وړ ونیڅي دي. دا خلک هم د نورو ترینانو په څیر د پښین څخه دلته راغلي دي. په ژمي دوی په هرنایي او شاوخوا کې پراته وي او په اوړي یعنې دوبي کې د چوتیر خواته راوخیږي. څه مقامي خلک هم پکښې دي چې سر و کال د چوتیر په شاوخوا کې او په هرنایي او سپین تنګي کې پراته وي. ونیڅي سپین ترینان دي. په نورو ترینانو کې میخانې ډېر شهرت لري. دوی تر ټولو د مخه د پښین څخه دلته راغلي دي. دوی ځان د تور ترین شاخ بولي. په سیدانو کې دلته شیخان، غرشین او چشتي سیدان شهرت لري. د ونیڅي نوم هم د یوه کلي څخه راوتلی دی. دا کلی چې وڼۍ ورته وایي د سنځاوي سره نږدې پروت دی چې وڼیڅې پکښې پراته دي، لکه هم په دغه سیمه کښې چې د پۍ و خلکو ته پیڅي وایي. ارواښاد پانی لیکي چې څو کاله پخوا د دې ژبې متعلق پوهانو څه پلټنې نه وې کړي. یکې یوازې رای بهادر هیتورام د ترینو د یو څو ټکو ترجمه په انګریزي او په پښتو کې د سرکاري اهلکارانو دپاره کړې وه. خو له نن څخه 30 کاله د مخه د ناروې یو پوه پروفیسر جارج ماګنسټاین چې د پښتو ژبې ماهر او د ډیرو لهجو څخه معلومات لري د ترینو متعلق هم څه ولیکل. د ده کتابونه په ناروې کې چاپ سوي دي او د یو څو کیسو ترجمه یې هم کړې ده. او بیا یو پروفیسر چې جوزف القبان نومیږي له لندن څخه دلته د دې ژبې متعلق د معلوماتو
د پاره راغلی و او څه شیان یې ټول کړي ول. د پښتو ژبې د یو بل پوه هم دا خیال دی چې دا ژبه زړې نښې لري. اوس نو که موږ یو څو تورو ته ځیر سو نو دا به ښه راته څرګنده سي چې دا ژبه څومره قوي او زاړه لغت لري. لکه څنګه چې دا خلک لمر ته مهر او میر وایي او دا ټکي 2.5 کاله پورې عمر لري او د زړو آریایي ژبو د لومړیو ټکو څخه دي. کلي ته دغه خلک وګړه یا وګړي وایي چې دا ټکی هم د پښتو زوړ توری دی او په پښتو کې ډیر کم په کار اچول کیږي. ارواښاد خاني لیکي چې په ترینو کې خپلې مخصوصه سندرې نسته او نه خپل طرزونه لري. البته د پښتنو هغه سندرې چې دوی یې وایي ډیر داسې ټکي په ورګډ سوي چې عام پښتون نه باندې پوهیږي. البته اصل د سندرې ډیل ډول یې ټول د پښتنو د ملي سندرو په ډول دی، لکه غزلې، کاکړۍ غاړې، د اتڼ نارې او داسې نورې. داسې معلومیږي چې دوی خپلې سندرې د پښتو د شاوخوا د کثرت د غلبې له وجې څخه بایللې دي. خو البته د پښتو ژبې یوه په زړه پورې لغت او ګرامر یې تر اوسه خوندي کړی دی او د دوی ژبه د تر نورو پښتنو زیاته سوچه ده او د پارسي، عربي او اردو ټکي نه لري. دا لا هم ویل کیږي چې پخوا په پښین او شاوخوا کې هم ترینانو دغه ژبه ویله، خو خلکو د کندهار د ژبې د غلبې څخه دا لهجه هیره کړه. د ترینو اثر پر شاوخوا کاکړانو هم سته. کاکړان کوم چې په هرنایي، بوري او زیارت کې اوسي ډیر د ترینو توري په کار اچوي، خو هغه خلک چې څومره له دوی څخه لیرې کیږي دغومره په پښتو کې یې پارسي، عربي او نورې ژبې ورګډیږي. نو له دې له کبله موږ دا ویلی سو چې ترینو په دې سیمه کې د پښتو یو زوړ شکل دی چې تر اوسه د نورو ژبو د غلبې څخه پاکه ده. او له ترینو پس بیا د ژوب او بوري د کاکړانو ژبه هم تر نورو پښتو زیات لغات او زاړه شیان لري. د ترینو د یو لنډ شیان بیان نه پس هغه زلمي چې د پښتنو د تاریخ او ادب سره مربوط دي دوی ته پکار ده چې شاوخوا په لهجو کې پلټنې وکړي چې د راتلونکي نسل دپاره او هم د اوسنیو پوهانو او د ژبې د لغت یوه نه هېرېدونکې پانګه وګرځوي.